بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. د تور غر یونین له طرفه څخه د اتوار په ورځ باندې 4 بجې په زړه عیدګاه کې د تور غره په باره کې چې کوم د یونین کارکردي ده او څه مسایل دي او څه مشکلات دي او د آینده دپاره لایعمل پر هغه باندې موږ د ګردو خانوزۍ له سپین ږیرو څخه له ځوانانو څخه له الکوانو څخه دا غواړو چې دوی به په دا مسلې په باره کې د تور غره په باره کې مختلفې خبرې کږي، څوک څه یایي څوک څه یایي. نو موږ دا خواست کوو چې دا یونین له طرفه دا جرګه راغلې ده، انعقاد یې کړی دی د اتوار په ورځ باندې پر 4 بجې باندې دلته ځان حاضره کوي. په مکمل صورتحال به دوی په خپله اګاه شي. نو بیا به د آینده دپاره لایعمل دی کوو چې دا زموږ غر د ګرد خانوزۍ دا د هر سړي پکې حق دی، د ښځې پکې حق دی، د ځوان، د سپین ږیري، د الکوانو، د ناجوړو. په دې باندې له ډېره وخته چې مې ګویانې روانې دي. یونین والا به خپل حالات دوی ته بیان کړي چې دوی کومې قربانیانې ورکړي دي، دوی په دې باره کې کوم کار کړی دی. نو تفصیل به مکمل موږ په جرګه کې بیانوو. له دوی زه دا خواست دی چې دا یو اهمه موقع ده، دا مه ضایع کوئ او پر 4 بجې باندې دا را روان اتوار باندې د وخت پابندي وکړئ. نو انشاءالله العزیز دوی به مکمل تسلي وسي. د یونین مشران به او نور مشران به دوی ته په دې باره کې مکمل تفصیلي حالات بیان کړي او موږ ته چې کوم را روان مشکلات دي او څوک په دا مشکلات موږ ته جوړوي په دا ښه سر خلاص کړي. د مشکلات والا نشاندهي به هم درته وکړو چې دا خلک زموږ په لار کې د یونین په لار کې رکاوټ دي. یونین والا ډېرې قربانیان ورکړي دي. مزید تفصیل به انشاءالله العزیز د یونین مشران او نور مشران د کلي والا دوی ته په جرګه کې بیانوي. له دوی څخه دا یو وافل دی، دا موقع مه ضایع کوئ او د اتوار په ورځ 4 بجې باندې زړه عیدګاه باندې ځان پر وخت باندې دا پر وخت راتلل دا یقیني کوي. نو په ګرد مجلس به ځان پوه کوي. الله د دوی ته جزای خیر درکړي او د دې جرګې دپاره دعا وکړي چې الله پاک د زموږ د ټولې خانوزۍ د حقوقو د تحفظ یوه ذریعه وګرځي او د خیر ذریعه وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله.